او چې کوم د دنیا سره تعلق ختمولو ابو ذر کې پرته ډیره زیاته ده ډیره زیاته ده دې وجه نه حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ د دې قائل نو چې مال جمع کړه دا خپل سوچ مال به نه جمع کړه چا به کور جوړ کړو دی به ورغی دروازه به ورته ولا دلته راشه دا کور دې څنګه جوړ کړی دی او دا مې جوړ کړ دو نمبر رشتہ چا به دو چته جوړ کړو بنگلې دو تخت واغش اوس دا کور جوړول منه نه دی په شریعت کې جوړول شي خبره نشته لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د مال او د دولت او د دنیا سره لا تعلقی په دې کې دون وخت نه نوته د کې دام لري چې اعلی اخبه او اسبه پته برته ولګي والذین یکنزون الذهب والفضه ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم وذوقوا ما كنتم تكنزون دا سره سپین په قیامت پر اور کې ګرميږي قال په داغونه درکې دا به داغونه درکې او دا مال به د قیامت پر سجاع یو زبردست اجدها به جوړ شي غاړه ته به پرتای او دا شونډې بدل اخلي وي انا مالک او انا کنزک زستا مالک دا خزانه دا به ګرځېده جګړې نه کور منه نه دولت منه نه ځمکه منه دومره جوور لاړ په دې سیس کې حالانکه ما تاسو ته وی رسول الله مبارک کور دو منزله دی لاندې یو کوټه بر په بل کوټه صحابه جوړ کړی صحابه ځمکې وی جیدادونه او بس دې پکې لاړ یو زبردست عشق تا ورسې د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانہ وا هغه تچاو چې د بابا خلکو به قدر کو د ابو ذر سپین ګیرو هغه صحابي دی چې د رسول الله مبارک په مکه مکرمه کې پړومبو مسلمانانو کې لري متقدمین هغه لومبي مسلمانان السابقون الاولون الله چې قران صفت کوي لومبي مسلمانانو کې لري او د اسلام د مخې ډېر تکلیفونه برداشت کړي دي رسول الله مبارک ډېر زیاته مینه وسره لرله لګنه عثمان صاحب بابا جی خلق بابا جی د لاس ور کې ولاړ او چې بچا خجامې نه پکون ټټک ور کوي کله چا کور غټ ته پکون ټټک ور کوي که چا زمکه جائیداد پکون ټټک ور کوي بابا جی سره څوک مونږه احترام یې کولوي عالم دی بابا جی لوی صحابي دی د رسول الله مبارک ډیر نږدې د غاړې د تر غاړه وته مرګري دا سره څوک هغه وی دا سکارو کوا ابو ذر ته ابو ذر مدینه نه شام ته لاړ نشي تابعدار دې شام ته لاړ مدینه ته دنیا خلق راځي او دا جګړه دي جوړې کړې دي شام ته دا سبا السلام علیکم لاړ شام کې حضرت معاویه رضی الله عنه گورنر دی التم معاویه سے سره په جګړه التم چې دا چا کور دی تو چا تا کور وای قبر نه بدی ته نه دی زمکه به واچه دا زمکه له خدای بس کوي رسول وي ته کې به خدمت کوي الله او رسول الله عبادت پکې ته چا به پیسې وي خا جمع کې دا به قیامت پر داغونه کېږي هلته معاویه صاحب به ورته یو سوی د بل څه اخره کې حضرت معاویه صاحب حضرت عثمان صاحب ته شکایت وکړه چې بابا جي نه مخلص کا مونږ خو درته سویل نه شو نه غوسه کولی شو نو بل څو خلق احترام کې سپین ګیرې د رسول الله مبارک لومبو مرګرو کې دلته هغه بیا مدینه ته راشي چې مدینه ته راغی حضرت ابوبکر وای دا خلک رانه داسې راتاو شو او راته نیغ نیغ ګوري لکه خبرې به پې ناشنا لګېدې لکه چې ماړو څوک پېژنې نه پړومبې ځلې ولیدلې دلته بیا خلکو سره بحثونه میشن یې دقه د میشن چېر نه منل نه 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 بس مال به نه جمع کوې ځمکې به نه لې کورونه به نه جوړوې مال به بس عبادتونه کوې الله رضا کې زهد دې حد ته رسېدلی د حضرت عیسی علیه السلام مسارات پکې پراته دي هلکې عثمان صاحب ورته وي رب زې ته لاړ ربه ځه د مدینې نه چې سړی قسیم ته ځي په دې لاره راځي زه ورته تللی هلته قبر هم دی وی هلته لاړ شو هلته لاړ یو یې ښځه یو دی هلته یو ځنګل کې پرېوته چا به د پیغور ورکوي څنګه د مدینې نه راویستلې وی که زما بادشاه یو حبشي غلام او دونه پوټینې سری وي چې هغه ډېر د ګوتې برابر سری وي بد شکلی او زما امیر یو ما ته حکم کوي د هغه به منم پاتې لا د عثمان بس نه منم څنګه منم
التا پروت تی سیبا یواز یک تنها یو خیمه کی پروت تی د خاورې په بالښت پروت دی او نری صدر لاندې پروت دی او یو ښځه ده ورسره یو دی هېڅ نشته د غریب چې جګړې ختمې شي بیمار شو غریب چې ناجوړه شو ښځه ورته کېناسته ابوذر تا سره به څه کوو هر ځای جګړې خلق پیشه مال پیشه خلق پیشه دولت پیشه خلق پیشه ځمکې پیشه خلق پیشه بنگلې جوړې شي ستا کار چا سره څه دی دلته باته په دشتو بیابان کې پروت دی تا سره وکم څه سبا به ځان کدن دي زه به درته ناست یم مړ به شي نو تا به خښئ څوک ماله زه به دې په اوږه کې نشم ګرځولی زه خو ځان له ښځی ما زه به در سره څه کوم ستا جنازې سره به څه کوم ستا غسل سره به څه کوم ستا قبر سره به څه کوم ته په څه جنجال دې دا نړولی دی حضرت ابوذر ښځې ته وایي ښځې فکر مه کوه الله به مدد کوي د خواهش مقابله چې کوې که نه سخته مقابله دومره مقابله چا نه ده کړې د خواهشاتو څومره چې حضرت ابوذر کړې ده او د حد درجې انتها ته پکې رسېدل داسې مقابلې وه حضرت عثمان څومره مالدار و رضی الله عنه د حضور پاک ته پته وه لیکن دې پکې انتها ته ورسېد دونه مقابله الله مدد وایي داسې کار وکړه ښځې فکر ونه کړي الله به مدد کوي چې کله مړ شم که نه بار به وځي ردې خیمې نه ځنګل نه به لاندې کوزه شي په دې لاره به یو قافله را روانه وي قافلې ته به آواز وکړې چې دلته د رسول الله مبارک یو صحابي مړ دی راشئ غسل هم ورکړې کفن هم ورکړې خاق یې هم کې پې جنازه وکړې خبره اسانه شوه او ښځې ما ته حضور پاک یو وصیت کړی دی همې پوره کړه او رسول الله مبارک زما متعلق د الله کومه وعده به ما ته ویلې ده امید لرم چې الله به م خپله وعده پوره کړي ما م پوره کړه الله به م خپله وعده پوره کوي ما ته رسول الله مبارک وی چې ابوذره چې ایمان دې کله وروړو یوازې وي چې هجرت دې کو یوازې وي د دنیا ژوند به دې یوازې څوک به در سره نی مرګ به دې یوازې څوک به در سره نی او د قیامت پر ورځ کې د قبر نه پاتې جنت ته روانې بیا به یوازې څوک به در سره نی یوازې به جنت یک تنها به ما هغه خپله وعده پوره کړه ما چې رسول الله مبارک لکم لاس ورکړی ما خپل خواهش قربان کا الله رسول مې وارشته د چا نه کېږي ما هر څه پرېښودل عثمان هر څه راکول معاویه هر څه راکول رضی الله تعالی عنهما هر څه مې پرېښودل ما مدینه پرېښوده د رسول الله مبارک کلي د بادشاه د برکته دلته پروت یم امید لرم چې الله ذوالجلال د پیغمبر د خولې وعده ما سره پوره کړي په دې خبرو کې په دا مسافرۍ کې دا خاورو د بالښت د پاسه د رکوټي کجورې د پوزکي د پاسه په دا بیابان کې په خیمه کې د غریب نه ساله وفات شو ښځې وې ما یې خدای او څوکم د ده وصیت دی د خیمې نه راکوشو وی چې راکوشم سنګ لارې ته غالم واقعي قافله را روانه مدینې ته تله ما وې قافلې والا یو غریبه بېکسه ښځه یم او دې خیمه کې مې خاوند مړ شو یک بعد دې څوک کې نشته مسافر دی خدای دپاره راشئ او ما سره د خپل خاوند سنبال کې ډېره مسلمان دی ولې به نه کوو چې قافلې والا سنګ رالل او په خیمه کې نظر واچوي کتل اوهو دا خو حضرت ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه او ته دلته څه کوي دغه حضرت ابوذر خو نومو الله د رسول الله مبارک نه یو قدم وروسته نه دی پاتې شوی یو جهاد کې دې وروسته نه دی پاتې شوی یو سفر کې دې وروسته نه دی پاتې شوی او دا خو ابوذر دی اوهو والا قربان د ده جنازه د ده قبر د ده کفن دا به موږ نه کوو هغې قافلې والا قبر هم وکنه کفن یې هم ورکه غسل یې هم ورکه اپی جنازه دا مثال ما ته مخکې پروت دی نشم رسېدی دې ته نه زه رسېدی شم نه تاسو رسېدی شي نشو رسېدی
1% خدان و رسول پکار دی 1% 2% مو وایو د رسول ایمان دی زمونږ الحمدلله او نن دنیا په خواهش پرسته په ډېره پته دی ډېره ځکه پته دی دومره پته دی چې نن خدای خلکو یې کړی یې دی رسول یې دی مدرسه یې را ګیره ختم پټکي ختم نیکانو پسې کنځلې علماو پسې کنځلې مدرسو پسې کنځلې ګیري پسې کنځلې تبلیغ پسې کنځلې تصوف پسې کنځلې تسبو تسپک نظر داسې زینه مې لیدلې په داسترګو چې قسم په خدای په پرتوګ او په کمیس سړی شرمېږي چې دا مې ولې کړی د مسلمانانو په ملک کې مې لیدلې د ما په خدای قسم مې درته چې زه په لاره به روان وم په تاشقان او په سمرقند کې په لاره به تلم 85% خلک پکې مسلمانان 85% دا نه چې کافران دي او زمونږ جامو ته به یې وکتل او زمونږ ګیرو ته به یې وکتل نو موسکي به شي مې د اوس غای مونږ پورې خاندي په خدای قسم په سترګو روزو کې به یو بل ته کتل او مونږ ته به اشارې راکوي چې دا څه کوي داسې ژوند راغی داسې خواهش پرستي راغله که نن اسلام یې سار وختي چې مونږ پاسو نو لومبی د خپل بچي د پتلون غم کوو او د هغه د کوټ غم کوو او د هغه د سکول غم کوو چې دی لاړ شي او د پبلک سکول ته بوځم د هغه د ټرانسپورټ پیسې شته د هغه د ټیوشن پیسې شته د هغه د هغه جامو پیسې شته د هغه د هغه ګرانو کتابونو پیسې شته هغه له نوکر شته هغه له ځان له موټر شته چې دی پکې سکول او کالج ته بوځم جمعات له 10 روپۍ نشته جمعات په چندو یوړو مدرسې له 20 روپۍ نشته چې خیرات ولا ورکړي زکات هم تیر باندې کم پرز دی غم نه ورکړي خوا کې د غریب د لوږې پروت دی 10 روپۍ ولا نشته ولې په دې خدای خوشحالي په هغې ته خوشحالي په دې خدای خوشحالېږي په هغې د بچې خوشحالېږي موږ په کوم طرف روان یو موږ خبر سي وڅه کوو یوم یعد الظالم علی یدیه په دې لاسونو به چکونه لګوي چکونه یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا الله دا خواهش می پریخی و دا پیغمبر بلا روان و سوا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا اوہو دا خو می فلان کو سر دوستانا و غرق کریم فلان کو سر می تعلقو تبا کریم خدایا اری ظالمانو سر خودما تعلق نوی دے پا زیم دا رسول دلار خلق سر تعلق سخر یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا پیغمبر سره چې کوم لاره ده هغه د علماء لاره ده هغه د شیخانو صوفیانو لاره ده هغه د تبلیغ او د دعوت لاره ده هغه د رسول الله مبارک د سنت او د احادیث لاره ده او ارمان پلاسونو چکونه بلغي کدا لاره باندې تللی یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا دفع بالغرق لم کنه دا ما دوستو او دا پا خواهشاتو سر کڑیم تبای کلم خدای که دا سر ملار نوانی ولی دا خواهش پرستو والا او دا سنت متبعین اتباع والا لارنی ولی اللہ سکا بخوا بیا بسکی پا خبر کے التا خو بیارانان نشتا التا خو مکمل لوڈ شیڈنگ دی التا پکیم نشتا التا سولرم نشتا التا خو ډیره ګرمي ده التا خو مار لړم ځان نه وجلم نشي التا خو چې دا ځان نه لر کولم نشي مار لړم وجلم نشي التا چغم نشواله چې مورې مړ شو نشي ویلې مور دل نشي راتلي التا به یو چغوي يسمعه من يليه الا الثقلين انسان او پیری بنوري باقي به ټول اوري دا خواهش پرسته او دا الله او دا رسول مقابله ده من خواهش پرستی غشتره الله رسول پرې رونو اسی یو خبره کوم دا خدای زمون منست ضرورت شته وای کوم منز اوکو روجي ونیسو حجونه اوکو صدقې ورکو الله درزاده پاره دا خدای کی په فرق راځي ذاته نه او کوم د دنیا ګناهونه دا ټول خلق داسې چې لکه د فرعون په شان دا خدای کی پټه کیمرا واستې شي
خدای ته څه نقصان رسولی شي نه. دا ولې مونږ ته وایي مونځ کوه روجې دا د خواهش مقابله را باندې کوي. زما نفس غواړي چې زما سره د پیسې او ډېره دي او هلته الله او رسول وي نه صدقه او زکات ورکړه شابه د نفس مقابله وکړه د خواهش منځ د خواهش مقابله را باندې کوي. د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب په بهترین او ښکلي اواز سره د اسلامي واقعاتو او مختلفو بیانونو اوریدلو دپاره زمونږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره هم شیر کړئ. ما مستدل الله څه ضرورت دی؟ ما اخلي که ګرمه به بلستن اخلي، ما اخلي که اے سی او ایر کنډیشن اخلي، ما اخلي که بچو سره مزيق اخلي. دغه مقابله او حج کې ما اخلي مزل کې پیسہ لګي دولت لګي او کمال اخلي شب ما اخلي کدا او روزه کې ما اخلي تند برداشت کې او کنه خپل خواهش اخلي. بس صرف د خواهش مقابله د عبادتونو مقصد دا صحاب حضرت مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په مکه شریفه کې چې یو جوړه به سار بدلول یو ماخه موږ هم داسې کوو په خوا به زموږ علما وي یو سار یو ناشنا به لګېده اوس موږ یو سار بدلو یو ماښام سار جامې واچو نو لاړ شو پکې ماښام کې راشو بله واچو سار بله اچو دنیا دغسې او قیمتي جامه اوهو داسې جامه چې یو ځل بیا پې چې سترګې ولګي دوباره به نه ټوله هغه زمانه کې د ریخمو جامې هغه اوس کم دي اعلی ریخم د هغې جامې به ټولې مالدار قیمتي او مخکې به نقاب کې ګرځېد او یا جیبه دا وه چې د رسول الله مبارک هم شکل و تقریبا شکل یې د حضور پاک مبارک په شان دی. احد کې شهید شوی دی احد کې شهید شو چې دی شهید شو نو شیطان پکې چغه واله چې رسول الله مبارک شهید شو نو صحابه خپې وخوېدل او احد کې چې کوم میدان کې شهدا دفن دي درې پکې ښکاره دي باقي نور هم ډېر دي خو پته نه لګي درېغ دي حضرت حمزه رضی الله عنه حضرت مصعب ابن عمر رضی الله عنه عبدالله ابن جحش رضی الله عنه دا درې وړه یو ځای دفن نو مدینه کې روان دي چې کله مسلمان شو هجرت یې وکړ دغه سړی کې دا جوړه سار او ماښام او دوړه په جامه نه لګي مدینه کې روان دی نو یو پنسو پسې راخکې شي بله اوچته یو لنډ ټوکړه لاندې راخکې شي په ځمکه بله اوچته او غټې غټې ټوکړې ورته لګېدلې جامو ته او ټوکړه هم د ټوټې ټوکړه نه ده د سرمنو ټوکړې ورته لګېدلې نو چې رسول الله مبارک ورته وکتل نو په ژړا شو ډېرې وژړل نو چا دې تپوس الله رسوله ولې وی د مصعب هغه حال را مخکې شو چې د اسلام نه مخکې و اوس حال یې را مخکې څه حال دنیا پرستی خواهش پرستی اسلام نه پس جامو ته د سرمنې ټوکړې جوړې سرمنې په ځان نه دی په جامه نه دی په ځمکه ورپسې دا لنډ ټوکړه راښکلې کې دا نمونې مونږ ته مخکې پرتې خو دا صحابه ته قسم خوري امت ته قسم خوري مسلمان امت ته نو صحابه ته مسلمان امت ته د قسم ضرورت دی مونږ خو بې قسمه خبره منو او کله کله یو خبره چې اهمه یا یو خبره څوک ډېره مضبوطی نو قسم پې خوري دنیا ته قسمونه خوړل منه دي پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې ډېر قسمونه به نه خورئ او د خدای نوم د دنیا دپاره لا تجعلوا عرضة لایمانکم چې د الله پاک نوم دا قسمونه مه خورئ ډېر د دنیا دپاره به نه خورئ بې ځایه یو شی خرڅئ او په دروغ یا په رښتیا قسم خورئ چې شی مې خرڅ شي یا د یو شی عیب پټی قسم پې خورئ یا اسم نه وی و دنیا له مه خوره او د دین دپاره چې کله خبره کلکې او مضبوطه اگر که اوریدونکي انکار نه کوي ادې مني نو بیا هم د خبرې تاکید دپاره قسم خوړلی شي الله خوړلی دي والعصر او پیغمبر مبارک ډېر زیات په احادیثو کې ذکر راغلی چې حضور پاک هم داسې قسم خوړلی دی چې د خلقو خبره ذهن ته مضبوطه شي نو په دې پیغمبر مبارک قسم خوړلی په دریو څیزونو یو یې په دې قسم خوړلی دی چې
چې په سوال به مال زیاتېږي نه. خلق لګي سوالونه کوي د یو بل نو پیسې راغونډي، دا ډېر لوی جرم او لوی ګناه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک سوال کوي د قیامت په ورځ به د په مخ کې د غوښې ټوکړه نه تشه ډوکې به یې داسې سپېره مخ به یې نیولي او د چا مخ به زخمي وي د قیامت په ورځ. ځکه دنیا کې هم ته د خپل مخ ذلیله کې د خلکو نه غوښتل کوه. او یو صحابي راغی سوال یې کو، رسول الله مبارک وفرمیل ورشه کور کې د کله څه شته؟ نو هغه وی کړه اسم نو په کور کې یو کاسه و د لرګي او یو زوړ څادر و یې راوړل. پیغمبر علیه السلام ولا هغه دواړه خرڅ کړل او ورته یې ورشه تبر واله تبر یې ولا واغېسته او په خپلو لاسو مبارکې پکې ولا لرګي ټک و. بېشابه ځنګل ته ده او خشاک راوړه چې څو ورځې دې ونه وینم. هغه به ته او خشاک به یې کو، زړوله به یې خرڅو به خدای پاک مالدار که ځان له سامان هم واغېسته هر څه. نو حضور پاک وفرمایل ګوره اوچت لاس الید العلیا خیر من الید السفلی، اوچت لاس ته لاندې لاس نه بهتر دی. چاته لاس مه نیسه، سوال مه کوه، که سوال کوې د الله نه سوال وکړه. ورکه خلکو له ورکه، د خلکو نه مه غواړه پیسې، سوالونه مه کوه، ګناه ده او حرام دي. نن سبا ډېر خلک سوال کوي پیسې ځان له په دې یو کاروبار شروع شوی دی په دې ښاریو کې. دا سخت جرم دی، سخته ګناه ده د مارونو، سخت جرم دی، حرام دی، حرام چې دا خلکو ته لاس نیسي په دې ګاډو کې او په دې کوڅو کې. نن سبا زنانه ګرځي او پیغلې جینکې ګاډو پورې نښتې شیشو پورې او دته شیشې ټبوي چې ماله پیسې راکړه، سوال به کوي. دا ګناه ده، حرام دی، حرام. په دې مال نه زیاتېږي، رسول الله مبارک په قسم خوړلی دی. دویم په دې قسم خوري چې که څوک وبخي نو په دې به د عزت نه کمیږي. نن سبا چې څوک چا سره زیاتي وکړي نو دې ورپسې لاړ شي، ما معاف کا، ما زیاتې کړی دي، ما معاف کا، ما وبخه. هغه وایي که زه دې وبخم خو سبا به خلک وایي چې ومې ووالې هم دې وبخه، سبا به خلک وایي چې ومې تکلیف درکړه ومې وبخه، ته کمزوری یې. هسې به څه چې بخل کوې ته کمزوری یې. پیغمبر مبارک په دې قسم خوري چې که څوک چا وبخل دې سره دې بېعزته کېږي نه، دله به خدای په دې عزت زیاتی. رسول الله مبارک قسم خوري. او دریم صدقه چې څوک ورکوي نو خلک وایي مال رانه کم شو، ما سره 1000 روپۍ 1500 پاتې شوې. حضور پاک فرمایي په صدقه مال نه کمیږي، الله بیا زیاتی. دنیا کې هم خدای زیاتی او په آخرت کې به هم خدای پاک زیاتی. صدقه کمیږي بنا مال. نو صدقه ورکول زمونږ دقه سوچ چې دا صدقه نه ورکوي مال کم شو. پیغمبر قسم خوري نه کمیږي، نو بیا پکې څه کوې؟ او زما رونو په دې باندې مونږ ته مثالونه پراته دي، مثالونه. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه یو حدیث بخاری شریف کې راځي، میلمانه رالل نو پیغمبر علیه السلام هغه میلمانه په صحابو تقسیم کړل. وی کور ته میلمانه بوځئ. نو څه یو بوتلل، څه بل صحابي، څه بل صحابي، څه حضور پاک هم کور ته بوتلل. حضرت عبدالرحمن د ابو بکر صدیق رضی الله عنه زوی وی مونږ هم یو څو میلمانه کور ته بوتل. وی اتفاق دا چې ابو بکر صدیق مونږ ته میلمانه والا کړل چې دې نه میلمستیا ورکړه په خپله پیغمبر علیه السلام له لاړ چې زه به د حضور پاک سره روټۍ وخورم. هلته لاړ وایي چې مونږ میلمانو ته څنګه روټۍ پیش کړه، میلمانو نه خوړه. میلمانو وایي د کور خاوند څه شو ابو بکر؟ مونږ وایي تاسو ابو بکر څه کوئ؟ نه چې تر څو هغه نه مونږ ډوډۍ نه خورو، چې هغه په موقع موجود وي مونږ خورو. د هغې مقصد دا و چې حضرت ابوبکر خو ډېر لوی سړی دی چې د هغه په ملګرتیا کې د برکت د هغه حاصل کړو، روټۍ وخورو. د کور خاوند چې تر څو نه مونږ روټۍ نه خورو. مونږ ورته ویې ګورې زمونږ پلار مونږ ته معلوم دی که هغه راغلی او تاسو ډوډۍ نه وه خوړلې نو مونږ ته به ګورې ډېر بد رد وي او تاسو ته به یې ووایي. او هغه زمانه خو دا وه چې د وربشو ډوډۍ به وه چې اوچه به شوې وه د خوراک نه، ترکاري چې به کله یخه شو بیا به د خوراک نه وه. نو ګورې که راغې او تاسو ډوډۍ نه خوړلې مونږ لا هم کار ګورې ځان لا هم ګورې غوسه کېږي. ګورې میلمانه وې تر څو چې حضرت ابوبکر نه راغلی نه مونږ یې نه خورو. وې دی کې ابوبکر راغی، پلار مې وې زه خو دې پټ شوم، ما ته پته و چې دې به اوس غوسه کوي.
وی چې څنګه راننوت نو بیبي ته وایي مور ته راله چې د مېلمنو نه م ډوډۍ ورکړې ده او که نه ده ورکړې مونږ ورته وایي چې مونږ ورته ډوډۍ پیش کړې خو هغې انکار وکړه مېلمنو ته وی ولې مې انکار وکړو وی مونږ وی چې ته نه مونږ یې نه خورو وی زما خو د قسم یې کمې وخوړه د خدای بندګانو ډوډۍ راته پیش کړو تاسو ډوډۍ ونه خوړه ما انتظار م کوم څه چلو په ما کې خوړه به هم که نه زه خو یې نه خورم مېلمنو وی چې ته نه خورې قسم په خدای که مونږ هم وخوړم جنجال جوړ حضرت ابوبکر هم قسم وخوړه مېلمنو قسم وخوړه لیکن زما وروڼو دلته یو بله مسله م واوره رسول الله مبارک فرمایي که یو قسم دې داسې وخوړه چې هغه کار کول پکار دي د نیکۍ نه دې قسم وخوړه نو قسم فورا مات که او کفاره ورکړه نو دلته ابوبکر صدیق فورا ووی دا شیطاني وسوسه وه ما ته یې واچولو تاسو ته یې م واچوله راوړوئ چې ډوډۍ وخورو کفاره د قسم به بیا خامخا ورکوئ عبدالرحمن وی چې مونږ روټۍ خوړل زومه زما مور وه ابو بکر صدیقو ګڼ شمېر میلمانو یو خادمه مو چې ډوډۍ به نوړۍ اوچتوله لاندې نه به زیاتېده چې نوړۍ مو اوچتوله لاندې نه به زیاتېده چې نوړۍ مو اوچتوله لاندې به زیاتېده مونږ به کتله چې لاندې نه به راوچتېده وی ما ته ابوبکر وی زما مور ته چې فلان کې دې ډوډۍ ته وګوره دا پې څه چل شوی دی وی مور مې ورته قسم په خدای چې د مخکې نه لس چنده ډېره شوې ده مونږ مو خوړه میلمنو مو خوړه خادمه مو خوړه او وی زمونږ یو قوم سره تعلقاتو اوهو چې هغه په سلګونو خلکو لږ هم نه چې ټول راغونډ کې حدیث کې مونږ ضرب ورکو په سلګونو خلکو وی اغیلم اولېږل او رسول الله مبارک لم ساره هغه ډوډۍ ولېږله د خدای رضا چې یو شي کوي که نه کمیږي به نه رضا زیاتېږي به یو سړی و هغه شوم او ښځه یې سخي وه اکثر په دې ښځو کې سخا زیات او په دې سړو کې سخا کم وي دا سړي دې ښځو ته وایي که نه وي تا خو نه راګټلې خو پې زما چاودی دی که نه داسې نه ده د ښځې مړه خوږېږي د خاوند مال سره د ښځې زړه دړدېږي ښځه چې هوښیاره په خاوند خفه کېږي ښځې ته پته چې زما دا خاوند سار وختي ووت او مازدیګر ماښام را پیدا شو د ده نه پې بلا خولي وتېري نو د هغې زړه پې دړدېږي خو بعد یې قمقله وي بعد یې بېوقوفه ښځه وي هغه یې نولي بس او بعد یې پکې دا مې چې لورې پلار کره شی پټ چلی رونو کرم شی پټ چلی دا هم پکې قمقلې شته او بعد یې قمقلې پکې دا هم شته چې بې ځایه لګول کوي بې درېغه د خاوند باندې استعمالوي بې ځایه به نه کوي اسراف او تبذیر به هم نه کوي او بعد یې دی چې ټولو په تعویزګرو پسې او په پیرانو پسې ګرځي او توره چرګې ترخ کې نیولي او تعویزونو باندې پیسې ټولې غرقې کړی ټوله ورځ ګرځي دا ښځې بل کاریني هلته ده او دلته ده توره چرګه ده او تور چیلې ده څوک پکې لا دا وایي خاوند ته داسې هم پکې شته خاوند خوشحالۍ که نه ای سړیه ما خو ستا د سر تور چیلې منلې د کاکا صاحب نو دیم داسې جغجغه شي او چې زم د ښځې خوښ یم زما د سر تور چیلې منلې دی داسې باباجي داسې وخاندي او داسې ګډ را ګډ شي چې زما ښځه خو په ما ډېره منځ کې د ښځې کاکا صاحب ته سیل تړی شوی دی دی یو بانه جوړه کړې ده ساره سر مې تور چیلې منلې چې دا به زه په خپله بوځم یو خو یاد ساتئ منښتي به صرف د الله کوې د بغیر الله د الله نه ما سوا د بل چا نه ګورې که تا د پیر بابا د کاکا صاحب د هر چا منښتي وکړه د عبادت دې داندې د اسلام نه رضان دوړه کړ منښت صرف د الله کوې د بل چا مه کوې منښت هم ښه شی نه دی منښتي مه کوئ رسول الله مبارک په خپله فرمایي چې منښتي دا څه فایده تا ته نه رسوي نه د خدای تقدیر بدلی خو د بخیل نه څه شی روځي هسې شی نه ورکوي خو چې منښتي وکړي نو څه شی اعتبار روځي منښتي خو ته خدای سره جوړه کړې چې خدای که دا کار دی که دا صدقه کوم او که دی ونه که صدقه نه کوم منښتي مه کوئ او بیا چې وکړي که موږ ته به زه ټلیفون مې وکړي یاره جي ما خو منښتي کړې ده او ما خو زه غوی منلی و چې که دا کار مې وشو نو زه به د غوی ورکوم چاله خیر حلالوم به او ذبحه کوم به منښته مې کړې اوس که د غوی پیسې ورکړم څنګه به مې اوس په غوی لارې ما ته خو پته ده چې غوی د 1.5 لاک روپو دی او که دی اوس راته وایي چې پیسې ورکړم نو 15,000 روپۍ به په 10,000 غوی کې
ما خو چې دیګ منلی دی تا ته چا وی چې دیګ منه حاجي بس اوس به داسې وکړه دیګ پیسې به ورکړو نو که زه ورته یم چې دیګ پیسې ورکړه نو 4-5 ورته دیګ مې منلی دی د غټو که د نارو یاره جي ما خو پکې غږ نو کړی زه یم هلکه په عرف کې ګورې د غټو رجو دیګي او د غټو رجو دیګ هم چې 14 کیلو روجې او 13 کیلو غوښه یې ولې عرف کې هم دغې ته دیګ وایي دغې ته روجې وایي چې تاسو ډوډۍ له بوځئ در باندې سپېره روجه وخوري ته یې منې یاره جي دا خو په 14,000 روپۍ کېږي نو چا راته وایي چې منښتی کوه بیا وایي خوږ به پوخ کو خوږ خوږ څوک څه کوي بیا وایي یاره زه به ته خورم که نه نه به خورې زما بچي به ته خوري که نه نه به خورې یاره ځکه پکې 1 کیلو څوک ته بعضې دا چلو ښیي 1 کیلو پکې زیات ور واچوه خیر دی نو ته نه شې خوړی کیلو نه چې 2 کیلو هم زیات ور واچوه همغه دیګ دی همغه رجو سره ګډه وړه منښتي مه کوې منښتي به بیا تم نه خورې ستا بچي به هم نه خوري غریبانان به هم نه خوري مالدار به هم نه خوري غریب به له کوم ځای پیدا کړي خدای سره جوړې مه کوې رسول الله مبارک فرمائی منښتي تقدیر نه بدلای په منښتۍ کار نه کېږي صرف بخیل اسې څه شی نه ورکوي د منښتۍ په وجه ته یو شی راوځي اسې خیرات کوه صدقه کوه منښتۍ مه کوه پام کوه چې منښتي ولګي که دا کار مې وشو نو بس دا به دا منښتۍ ښیي ښه او بیا د کاکا صاحب او پیر بابا نو لاړ به شي نو ښه ده به تور چیلې به وایي تور چیلې کوم ځای پیدا کېږي نو عام چیلې چې مثلا په 15,000 کېږي نو تور پیدا کوي نو په 10,000 یې وایي نو صاحبه کاکاجي به هم شي او ببو به هم شي ببو هم شو کاکاجي هم شو او 15 بچي دی هغه هم ترخونو کې ونیسي او تور چیلې نه خو پې وتړي نو کاکا صاحب لی یا پیر بابا لی بوځي نو بس هلته کې منجور له ورکړي د هغه مزې شوي هغه واغشت او دا هغه ځای نه مالګې او چیني مې راوړي او دلته راشي او بیا له خوري چې ما نه خوشل 15,000 روپۍ لاړې ولګېد او دا هغه ځای نه به صاحب چیني مینې او هغه مالګه راوړي دلته په کوڅو کې ویشي ته به وایې که زمزم اوبې راوړي دی یا د مدینې منورې نه کجورې راوړي دا زموږ خلک کوي دا مه کوئ منښتۍ مه کوئ صدقه کوئ مخکې نه صدقه کوئ صدقه رسول الله مبارک فرمایي تطفئ غضب الرب کما یطفئ الماء النار لکه اور باندې چې د اوبه واچولې او اور یې مړ کړه دقسې په صدقه د الله غصه ختمېږي تکلیف خو د غصې د وجې نه راځي چې الله غصه شي نو په صدقه باندې غصه ختمېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي یوازې غصه نه د حضرت عقبه رضی الله عنه روایت دی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصدقه تطفئ عن اهلها حر القبور يسوق صدقه ورکي د قبر د تاو نه به خدای پاک محفوظ ساتي ورشه کنه په قبر باندې تطفئ وجن تاو د قبرونو قبر کې چې پریوته د قبر د تاو نه به بچي د صدقه به بچ کی وإنما يستذل المؤمن يوم القيامة في ذل صدقته او دا قیامت پر ورځ به مسلمان د خپل صدقې په سوري کې ولاړی او چې ورم کې کوي څو فایدې شوې قبر د تاو نه به بچي بس ختم صدقې ورکوي نجی که ورکم مال کم شو نو بې خطلې چې کم شو ستا نه کمیږي برابر زیاتېږي بې خطلې بچو ته پرېږدې تا باندې به قبر کې اور بلیږي قیامت پر ورځ به په خولو کې ډوب پراتې بچې دې پکارېږي نو سې دې پکارېږي ورکه صدقه د خدای بنده قبر کې قسم په خدای کړې پکار شي قیامت پر ورځ دې نه پکارېږي یوم یفر المرء من اخیه د خپل رور نه او د مور نه او د ښځې او د بچو نه به خلک یو بل نه به تښتي لیکن موږ وایو بس غوټه مو ورکړې ده بینک کې دو غوټه مو ورکړې په کور کې سنبالو جومات کې حاجت ته صدقه نه ورکوو فقیر مسکین ته ضرورت ته صدقه نه ورکوو قسم دې داسې خلک په دې وطن کې شته حقیقت مې راته ووایه چې د ماښام ډوډۍ پسې غریبانان ریال ناستي داس ما ته پته ده داسې خلک په دې وطن کې شته یتیمانان ماشومان بچیې ماشومان یتیمانان بچي دا واړه اومه خوري چې د ډوډۍ درکه غریبانانو نه لګي او د جامې درکې نه لګي داسې ماشومان شته داسې طالبان مونږ سره شته غریبانان چې سحر نه مونږ سره ماسپښینه پورې سبق وایي
او د ماسپخین نه پس ځان له غریبانان دیاړي او مزدوري کوي ډوډۍ درپېږدی داسې طالبان موږ سره شته پلاران او میندو روستي دي وی مدرسه کې بس سبق وایي ما ته پته ده باباجي ته څه کار کوې زه دیاړي کومه نو ته دیاړي کې ته به څه کوې دا بچی خیر دی چې د علم وکړي زه به دیاړي وکړم مزدوري به کوم خو چې دا بچی مې علم وکړي یو راغی ماشوم یې ځان سره راوست په ده حفظ کوم او دې نه کوي دا لږ پوی که نصیحت ورته وکړه وایي زه ګونګړي خرڅوم په ګاډی باندې په ګونګړو کې به څونه پیسې وي ګونګړي خرڅوم خدای دې ته مریض نه پېښوي چې مریض در پېښ شو او ډاکټر له لاړې خو ډاکټرانو کې هم ښه خلک شته الحمدلله هم شته خو بعضې ظالمان هم پکې شته ډاکټرانو ته هم زه چې د خدای خاطر وکړئ د غریبانانو خیال وساتئ چې ته 50 مریضان ګورې نو د دې 1.9 فیصد د 20 غریبانانو نه ماله او په تم زکات شته ډاکټر صاحب په تم زکات شته په زکات کې دارو والو دی غریبانانو له ورته معمولی پیسو دارو وته ولیکه ظلم مکاوه اوزی له قسم په خدای چې اوزی एक्सरे जरूरत नहीं मली का लेबोरेटरी जरूरत नहीं मली का अल्ट्रासाउंड जरूरत नहीं मली का जरूरत ही नहीं वर्तौली का माल गरीब मिस्किन नफीस गुजारो का गरीबानानो मिस्किनानो सरा अल्लाह पर दरमान दे रहम मिस्किनान दी फकीरान ओगी गर्दी नार गर्दी स्ता बचो द्रे कोटा चोली दी او यतीम बची सिर्फ कमीज ते कोट दा गरीब निश्ता ساده بچی سلور او پنځه جوړه کېړې او سپلې دی یتیمانان ماشومان دي په پردو کورونو کې خدمت کوي سپلې نشته کېړې نشته دا تاسو پتا نه خدای کوي کبه نه کوي ان فی المال لحقا سوى الزکات رسول الله مبارک فرمایي ستا په مال کې زکات نه علاوه نور حق نشته قسم دې داسې خلک مې لیدلې دي او تاسو به یقینه چې هغوی سره ګوتې دا او د ډیرانونو نه پوستکی را غونډی او ګوتې وسره یو د ډیرانونو نه زاړه کاغذونو زړې ټوکړې را غونډی او خرڅی اینې کني نه تاسو اینې دې کړې دې په ډیران ګرځي مونږ خو چې په ډیران زو 15 غزه لري زو اوس سپېمو تم ټوکړ رومال نه وي سبا کوي په دې سبا کوي پاتې بشي زویتا نو سیته په پاتې شي کلو سیته په پاتې شي ولې دا خدای پر ځان ورکوي کم بشي پیغمبر مبارک وي نه کمی د زوی چې مې وادي لکونه لګو د لور چې مې وادي لکونه لګو مہرونه دي او جهیزونه دي د دنیا پیسې لګوم خوا کې مې جومات جوړېږي هغې له نه ورکو خوا کې مې مدرسه ده هغې له نه ورکو خوا کې مې یتیم او مسکین دی هغه له نه ورکوم خوا کې مې کونډه ده هغې له نه ورکوم دا به څه به کوو مونږه دا مال به کم طرف ته وړو ورکې زکاتونه خپل پوره ورکې او خپل صدقې پوره ورکې قسم په خدای برکت پې پکې دا هغه څوک ورکوي چې ړه لري ړه نه لري نو ښځه سخي وه او خاوند یې بخیلو نو ښځې به ورته وی چې صدقه ورکوه د وی کمیږي نو یو ځل ورته ښځې وی سړي ما پټو ته بوله چکر لګه زه چې زه ښځې سیل بر باندې وکړم نو لاړ پټو ته بلا پټیو د سړي ارټ ګرځېده دا ښځه ورره د ارټ دې کوي ته سر ورښکته که ګوري ورته او دا سړی لاړ په دې پولو ګرځي په دې باغ کې ګرځي په دې چمن کې ګرځي او په دې پټي کې چې سړی یې په هغې کې چکر لګاو ښځې ته وایي ښځې راځه که نه چکر لګو وي صبر وکړه سړی دردم بیا ورته آواز وکړه سړی ښځې راځه که نه چکر لګو ته څه له راغلی وي صبر وکړه لږ صبر وکړه بیا ورته آواز وکړه ښځې ټول ورځ په دې کوي کې تېره کړه کوي کې دنه څه پروت دی اسم نه دی پروت دی څه ته ګورې وي لږ صبر وکړه درځم سړی ټول ورځ سیلونه وکړل چکر یې په پټو لګاو ښځه همغه کوي ته ګوري اخره کې راغلی وی خدای دې مرداره که بیخ دې وځه ما دې کوي له راوستی کوي کور نو سار مې راوستی کوي ته نیغه نیغه ګورې ته څه له راغلی وی سړی ما خو یو ناشنا شی په دې کوي کې څه دې ولیدل وی ته راشه که وی ده چې وختي راغلی من نو د اوبو ته ګورم دغه نښه ده ارټ ګرځي اوبه راوځي کمیږي نه په دې سوچ کې پرته یم چې دا نښه به اوس لاندې شي اوس به لاندې شي اوس به لاندې شي بله اوبه ترې راووتې بلا باړې اوبه شوې اوبه خور روان دی او دا اوبه پوټې دغه خپل دی نه نه لاندې کېږي په دې سوچ کې مایي ته وایي خدای دې مرداره که دا خاص پیمې دې نیولې واره شي ورځ دې په دې تېره کړه دا نه کمیږي ولې نه کمیږي دا دومره اوبه چې ترې راوځي وایي دې پسې شاته نورې را روانې دي
تا ته نه ښکاري خو د شا نه نورې را روانې چینې ورته لګېدلې دي نورې را روانې دا کمیږي نه تا ته نه ښکاري وی ښه وی او نو وی ستا دې خدای دا سخا سپی مې قڼا بي میراته کې دا سخا قڼا سپی مې دې نیولې قڼا څنګه چې دا نه کمیږي او لاندې نه ورپسې را روانې دي نو قڼا دقه رنګې په صدقه مال نه کمیږي لاندې ورپسې نور را روان دی خو قڼا به څوک پیږي صدقه باندې مال کم شو یاره مړه که د دنیا واقعیت درته ذکر کم خو چې کم نسبي او ذاتي شو مې په خدای قسم که روپۍ م ترې راوځي په ځان ته یې نه لکېږي داسې بې غیرته مې م لیدلي ځان ته یې نه لکېږي نو بل ته به څه ورکړي دا مې لیدلي دي حقیقت درته وایم ځان ته یې نه لکېږي څپلۍ ټول عمر شلېدلې ګرځئ او جامې ټول عمر دغه چې یو جوړه ځان له چې تا اختر له ساتلي هغه یو جوړه به اختر کې اچوي بس ځان ته یې نه لکېږي ټول عمر پیاده ګرځي په سایکل ګرځي چې ته د غریب په سوزکي کې او په پلانکول کې راتلو قسمت هم نه غوښه صرف د اختر پر ورځ خوري ښه مالداران درته وښیم بده خبره چې اوس ته شرمومه ښه مالداران راته معلوم دي صرف د قربانۍ په ورځ باندې به غوښه خوري پراټه به کور کې نه پخېږي دا خدای ظالمه په ځان خدای نیولې سپېره دې ته سپېره وایي چې دا بل ته نه لکېږي دا بخیل دی او چې دا بل ته نه لکېږي او ذات ته نه لکېږي دا دله کنجوس دی دا کنجوس دی نیک بخته په ځان ولګوه په بچو ولګوه صدقه اخره په خپله چې خدای نعمت درکړه په خپله یې خو خوره نه کمی ساتم نو چې مړ شم دقسې ته هغه مال هغه بچو ته وروسته پاتې شي بچی پې مزې کوي بچو له نه ورکړي ډېر پکې داسې شته نه ځان تړل کېږي او نه بچو تړل کېږي یو زنانه خدای پاک دې اوس وبخښي هغه مړه دا خاوند دی مړ دی ما له راغله ما ته ویلي سړي ته مینه تو کاوي چې غوښه نه راوړي سامان نه راوړي راته وایي چې به دغه سبزیانې مبزیانې خورئ نو ما ورته ویل خورئ که نه سبزي ښه شی دی که نه اخره ماشومان جاړي نه غوښې چرک پسې او دې ځانې سپېره نه راوړي نو ما ته وی هغه ښه دې خبره یې هغه ښه دې ښه پوره چالاکه وه ما ته وی دا سپېره دی وایي چې دې بار ته وځي نو موږ ځان له ښه چرګان هم راوړو خورو او ښه سره کړی م خورو ښه برابر او چې دې راشي نو ده له شوتل موتل وخوټ کوه مخکې ورته کېږدو خوره دې خوشحاله چې ګنې بچو مې م شوتل خوړلی دی او موږ ښه زبردست چرګان هم خورو ښه غوښې هم خورو او ښه فروټ راوړو ځان له کوټه کې کېنو یو بل سره خاندو چې بس سړی راغلی دی موږ له ګټي په ځان سپېره خدای نیولی دی داسې هم پکې شته او داسې هم پکې شته بعضې ښځې هم شوم پړقې دي دا ما ته پته ده یو سړی و هغه سخي و ښځی شوم او ښځې به ورته اخوا دې خوا کول چې مه راوړه هغه د نر بچي به څه چل کو هغه به ښه غوښه راوړه کټوې ته به کېناست او ځان له به یې پخه کړه او کې به ناسته وه هغه پوټي به یې ترې ټولو خوړل او اخره کې چې به دوه درې ټکي ښوروا پاتې شي ښځې ته راشي تاسو هم د دې اهل یې خړی دا ښورواګانې به ورکړه د مارونو صدقه ورکوئ چا چې ورکړې ده او د غریب حق ساته د غریب خیال ساته په ګاونډ کې چې د یتیم دی او مسکین دی او کونډه ده او غریب دی زما په خدای قسم چې قیامت پر ورځ به خدای د هغې تپوس کې قسم مې راته وخوړ بلې ما تېره جمعه حدیث دی چې الله فرمایي حدیث قدسي چې ما د نه ډوډۍ غوښتې و مال یې رانه کړه او ما د نه اوبه غوښتې و مال یې رانه کړې الله ته ډوډۍ اوبه غواړې ته ناجوړه کېږي زما تپوس نه دې کړې وی زما ګاونډي د نه ډوډۍ غوښتې و که نه زما ګاونډي در نه اوبه غوښتې وې که نه بیمارو تپوس دې دغه کړی دا تپوس به کېږي په دې شومتوب مه کوئ که کمه شوه راشئ ما ته دې جمعې پر ورځ ودرېږئ وایي تا خو ویلي و داسې او خو زما شیخ ولاړ کم شو نه به کمیږي خو چې د خدای د رضا دپاره یې کښېنو مود ریا به پکې نه کښېنو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه زمانه وه مانعینو د زکات او زکات نه انکار وکړه حضرت ابوبکر صدیق جهاد ورسره شروع کړ نو بس خلکو زکاتونه شروع کړل ویرېدل خلک بیت المال ډک شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضرت ابوبکر خاص مشیر و سینیر منسٹر چې ورته وایي خاص وزیر او وی لاړم بیت المال مې کته چې بیت المال مې کته
د بیت المال چې کوم ناظم امورو سیکرټري هغه ته مې لکه تراشه کښېنه ما سره چا چاله ورکوې لیسټ یې راته کېښود چې دا غریبانان دي دوی له مونږ د میاشتې د کال دومره دومره شی ورکوو دا قانون دی چې بادشاه به غریب له شی ورکوي د بیت المال نه به غریب له ورکوي کونډې له به ورکوي یتیم له به ورکوي او که کوم انسان د لوږې او د تندې د لاسه لاړ برباد شو د بادشاه نه به خدای تپوس کوي نن سبا زمونږ بادشاهان هغه خپل غټایټ هغه غټ غټ سانډاګان غټایي غریب ته یېر دی په وزیرانو یې خوري په مشیرانو یې خوري د اسمبلی په ممبرانو یې خوري هغه خلکو له یې ورکوي چې په چای د حکومت ولاړ دی حالانکې حکومت په دې غریب عوام ولاړ دی دغه خلک دې غریب عوام پاس کړي ځان له صاحب په لندن کې او په سویزرلینډ کې او په یو ځای او بل ځای بنګلې نه چې غټې غټې پلازې جوړې کړې پیسه وزي روانه ده برمه تبه یې وکړه د خلکو ظالمانه په کلکونو نه په کروړو نه په اربونو نه په کربونو مال دې ظالمانو واو دې ټولو لیډرانو دا ګنده لیډرانو دا سپیره او بار ملکونه ته ارس یوړل او مونږ ټول عمر دې خلکو په پلان کې زنده باد او پلان کې زنده باد او پلان کې زنده باد خو ور پړه کو تازه سره تاله سچ زنده باد منګلې هغه جوړ کړې په اسلام آباد کې غټ غټ کوټه هغه جوړ کړې پنځه شپږ ګاډي د یو 2 کروڑ روپو دغه پوجره کې ولاړ شل نوکران هغه ته مخکې رستو کې ګیس پیرستا پکې څه شو جنگ مو دې مو تاکو د دې خلکو د پاره یو بل ته مونږ کنځل کو د دې خلکو د پاره دشمنه مونږ خلکو د واغشتره د خلکو د پاره په جنډه جنگ او په یو جنگ او په بل جنگ دشمنی کور په کور جوړه ده پلار او زوی یو بل سره روان دي د تربور سره روان دي او یو بل سره دشمنی د مازی پکې د چا دي مونږ او ما پېته تراسو مونږ او ما پېته تناسیو او ما غدالو تناسیو ورشه ګوره چې هغوی په کورونو کې ځان له غټ غټ فارم هاوس جوړې کړي دغه خلکو او په کورونو کې ځان له په کوټو کې دننه ځان ته حوضونه جوړ کړي او په هغې کې لامبي او ځان له په کوټو کې دننه داسې باترومونه جوړ کړي دي که نه چې لاس مګل هم نه غواړي چې څنګه غولو کې او بټن ووایي نو خود به خود پرشر شروع شي نو پرشار شروع شي نو انځي به دی ځان له لاس هم نه وروړی موږ ټول عمر سادین له ځان پورې لوټې مږو ټول عمر په سادین کې ځان پورې موږ لوټې مږو ساره موزو مازدیګره موزو او لوټه ځان په سره کاږو او په یخو اوبو دسونه کوو بجلي کله وي او کله نه ګیس کله وي او کله نه او پلان کې زنده باد او پلان کې مردباد او پلان کې زنده باد بېخموزه نیکبختو سادهګانو خدای ته وګورئ ځان وپېژنئ خدای وپېژنئ راشه خدای ته ښکته شئ پرېږدئ دا بوتان موږ د خدای نه نه یېرېږو دا په موږ د خدای قهر او غضب د پاسه راثور پروت دی موږ خدای ته مخ نه که موږ جومات ته مخ نه که موږ ملا پسې کنځل وکړل موږ مدرسې پسې کنځل وکړل موږ تبلیغ پسې کنځل وکړل موږ ګیرې پسې کنځل وکړل هر څوک هم سپک کړل د لیډر دپاره دا د ستا قبر کې به دا لیډر څه دی عقل نه لرئ سوچ نه لرئ څه کوئ په کوم طرف روان دی بادشاہ نه به تپوس کېږي حضرت عمر وایي که د فرات دریاب په غاړه یو سپی د تندې نه مړ شوی د عمر نه به یې تپوس کېږي کې د بادشاه وایي چې بیت المال مې وکړ بیت المال ډک دی او د هر چا دپاره خپل حصه مقرر ده حضرت عمر وایي مدینې خلک خو ما پېژندل ډېر خوشحاله شو شکر دی خدایه چې ټولو غریبانانو کونډو یتیمانانو نومونه لیکلی وایي چې مې وکتل یو کونډه ده او د هغې نوم لیکلی شوی دی خو هغې ته تنخوا نشته ما تپوس وکړه دغه سیکرټري صاحب نه دلته راشه هلکه موږ ورته سیکرټري وایو د دې کونډې دپاره تنخوا نشته ویې نه ولې یاره بس ابوبکر صدیق وایي چې دې له مو ورکوې دا خو زه پېژنم دا خو کونډه ده د دې خو هېڅوک نشته هغه نه به یېرې ګورې ویې نه یاد دي ورته وایي چې دې له مو ورکوې دا کونډه ما ته معلومه وه خو بیا مې پته ځان سره ولیکله او لاړم دغه کونډې کور ته حضرت عمر رضی الله عنه وایي وایي چې ورغلم د کونډې دروازه کې ودرېدم ستا پلان کې نوم دی وایي چې ما وی داسې کار به کوو چې ستا له به د ډوډۍ او د اوبو چې څه بندوبست وي ما ته ټیم وښایه زما د کور نه به تاله راځي کونډه یواد راکړه چې زلمیه خدای دې خوشحاله که ما ضرورت نشته زما یو ګاونډي دی سر روټۍ غله وړي
بل ګاونډي مې ماښامه غروړه هېڅ ضرورت هم نشته پوه شومه چې ابوبکر صدیق ته پته ده چې د دې ښځې خبره روانه ده ځکه یې ولا تنخوا نه ده لیکلې دې کونډې ما ته ویل زلمې که یو خدمت مې کوې نو هغې ته زه محتاج یم ما یې وایه خورې څه خدمت دی وایي زما دا کور د خټو لوټو کچرې د جارو کول غواړي که روزانه ستا وسي او څوک رالېږي یا ته په خپل راځې او دا کور راله جارو کړې او دا خدلې رانه غورځې او ګرمي ده چې دا راله چړقاو کې او دویمه دا ده چې ما له تازه اوبه راوړل پکار دي زه چې دا منګي راته له یخ اوبونه ډکوي دغه یو خدمت ته مې ضرورت دی وایي ما ورته وایي چې ښه خورې ور لرې که چې نن نه پې شروع کړم وایي ما ته وایي چې نن خو یو زلمې راغلی او دا کار هغه کړی دی او زه خو پاسېدی هم نه شم زه خو په معذور یم په کټ کې ناست یم هېڅوک مې نشته نه مې زوی شته نه مې رور شته نه مې پلار شته نه مې خاوند شته هېڅوک نشته وایي ما چې ښه خورې سار نه به زه راځم دا ډیوټۍ به زه کوم زه به هم جارو کوم چړقاو به هم دله کوم او یخې اوبه به هم درته اچوم وایي بس ټیک ته خدای رسره خو که دغه خدمت د ډوډۍ موډۍ ضرورت مې نشته وایي سار چې مې لمونځ وکړې اشراق نه پس ورغلم کونډې له مې اواز ورکړه کونډې د هغه پرونی کس راغلی یم دروازه سینګ کولاویږي چې کولاو کړم او دا کار وکړم وایي بچې ته خو لیټ شو که نه وایي هغه پرونی سړی راغلی و هغه ستا نه مخکې هغه کار کړی دی وایي دا څوک هر څوک کې دی بل څوک جوړ راځي وایي سار ده چې مې لمونځ وکړه نو مانځه پسې نیغ ورغلم چې دا کار د کونډې خدمت زه وکړم وایي بیا مې اواز وکړې چې کونډې پلانکې زه راغلی یم وایي بچې ته لیټ شوې که نه هغه سړي هغه کار کړی ستا نه مخکې کړی دی وی بس زه پوه شم چې هر څوک کې دی او دې پېشمني د شپې راځي او دا خدمت کوي زه به ټیک ده چې هغه خدمت کوي هر څوک کې دی خدای دې ورسره خو کړي خو ګورم چې دا دې څوک پېشمني رالم د شپې غلې غوندې یو ګوټ کې ودرېدم بجلی مجلی خو وې نه هغه زمانه کې یو سړی راغی او سر یې پټ کړی دی سر در یې اچولی درب درب باندې را روان دی په تیزۍ او چې یو ځای له راورسېد نو سپلی ویستی رو رو روان شو رو رو په قلار قلار ډبار نه کوي نو چې یو ځای ته ورسېد نو بیا سپلی واچولې بیا په درب درب ورغی یاره سړي باندې خو مې شک راغی سر یې پټ و مخ یې پټ و تیاره وه سړي دا چلو کو چې لاس یې د باره نه ور اوچت که او ځان ته یې د دننه نظر ځیر کړو او که دروازې ټیټې وې او ورننوته چې ورننوته نو سړي جارو راواخېسته او کور یې مکمل جارو کړ دننه بار یو شان لګیا دی کور جارو کوي او بیا هغه خځلې راغونډې کړې لوښي کې واچولې بارې په ډېران غورځوي کور یې والا ښه صفا او صفی نه پس هغه منګو کې چې زړې اوبه وې هغه راواخېسته او کور یې والا ښه مزېدار چړقاو او بیا لال مشکې غاړې ته واچو دې سړي او د بار نه ول یخې اوبه راوړي تازه منګي ورته ډک کړل او بې چړقاو کړې لاسونه یې ووینځل وی سړی را روان شو دروازه یې ورپسې واپس را زنځیر کړه او راووته زه یې هم جارو کړ خځلې مې غورځوله چړقاو به یې یخې واچولې وایي چې سړی ما ته رانږدې شو ما ور منډه کړې او سړی مې کلک ونیو چې ګورم چې دا څوک دی چې په نیمه شپه راځي او د دې کونډې دا خدمت کوي او زه یې وله جارو کوي هر څوک چې دی خو د خدای ډېر نیک بنده دی د خدای یری په دې زړه کې دننه پرته را چې سړی مې سینګ راونیو سړی را ځان خلاصوي ځان راته نه ښایي خو ما خو پېژنده پوه شومه خو چې د مخ نه مې څادر لر کړو د مخ ته مې ولو کتل سړی څوک و د رسول الله مبارک خلیفه ابو بکر صدیق رضی الله او ابو بکر دا ځکه په خانه کې د دې ښځې تنخوا نه ده لیکلې د خدمتونه ټول د دې ښځې ته کې ځای وله ته جارو کې نن به د مسلمانانو بادشاه خو څه کې وزیر خو یې څه کې منبر را بشي د چا کور به جارو کړي دا د خدای یاره پړه کې پرته دا د کونډې خدمت پړه کې پرته دی چې مانه به الله د قیامت پر ورځ تپوس کوي اوس برونو لږ مونږ هم سوچه کوو چې زمونږ په ګاونډ کې څومره کونډې دي زمونږ په ګاونډ کې به څومره یتیمانان دي زمونږ په ګاونډ کې به څومره مسکینان دي رسول الله مبارک فرمایي چې کم سړی د یتیم تربیت کوي انا وکافل الیتیم هکذا فی الجنه زه او د یتیم ذمه دار چې یتیم خدمت کوي د جنت کې به ما و هغه دقسې یو ځای یو بل سره موږ وایو نه خپل بچي له به ورکوم نه مره دې میوې خوري مالټې او سیوان او کیلې دې خوري یتیم به خپل کار کې مړ دی که صرف او صرف زما رونو هر د محلې خلکو په خپله محله کې د دې یتیم خپل زکات هم د یتیمانانو د مسکینانو د کونډو له ورکو خدای شته غربت به ختم شي
بیا به موږ دا چغې نه وو چې دا شی ګران شو دا شی ارزان شو خو موږ خدای نیولي یو موږ په خپل باغ کې چې د باغ کومه میوه ده که هغې کې هغه عشر په صحیح طریقه ورکړو غربت ختمېږي موږ په خپلو پټو کې که عشر په صحیح طریقه ورکړه په خپله ګوړه کې په خپلو بوټو په خپل فصلونو کې که موږ هغه عشر چې کومه د شریعت حصه مقرره کړې ده هغه خپلو غریبانانو له کونډو له یتیمانانو له او رشته دارانو له ورکړو غربت په خپله ختمه حضرت عمر ورته وایي ابوبکر دا ته څه کوې دا به دې بچي ته ویلي مار ته به دې ویلي ما بچي ته به دې ویلي غلام ته به دې ویلي نوکر ته به دې ویلي دا کار به هغوی کې دا په خپله کې وی وژړل ابوبکر صدیق چې قبر کې سوال زما نه وشي ته به جواب ورکوې ستا زوی به ورکوي زما زوی به ورکوي غلام به ورکوي نوکر به ورکوي هلته به ورکوي زما جواب که جواب به زه ورکوم رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو زنانه صادر راوړ او هغې زنانه په هغه صادر کې ورته پلیس کیم کړي او بوټي م پې کړي ډېر ښکلې صادر یې پیغمبر مبارک له جوړ کړ ډېر ښکلې صادر او چې څنګه یې راوړه رسول الله مبارک ته ودرېده وی دا الله رسوله دا د ما په خپلو لاسونو ځونډي کړی دی او دا بوټي مې پې درته کړي دي په دې غاړو باندې دا مې دله راوستې ته یې واچوي صحابه وی د حضور پاک ورته ډېر سخت ضرورت و ځکه چې هغه کم زوړ لنګې والې و نو هغې ته ټوکړې لګېدلې ادی په دې شلېدلې و وی څادر یې واخېست او ډېر زیات ورته حضور پاک خوشحاله شو او کور ته ننوته هغه زوړ څادر یې لرې که او دی د پرتوب په دی لنګ که لنګ بیا زیات استعمالو او چې بار ته روت خشته ښکلې زونډو والا څادر و هغه یې لنډ کړی یو صحابي ورته وایي ما احسن هذا څه ښکلی دی ما له به یې رانه کړي ما له یې راکړي زر رسول الله مبارک کور ته لاړ هغه زوړ یې ځان نه تو کړ هغه څادر یې هغه صحابي له ورکړي دې ته سخاوت دی ورته ونه چې د خدای بنده دا خو ښځې ما له راوړه زما ورته ضرورت دی نه زر لاړ کش یې مو نه کړه زوړ یې ځان نه تو کړ هغه نوې څادر یې هغه صحابي له ورکړه او صحابي ته خلکو وایي ما احسن ته ښه کار دی ونه کړ تا ته پته و چې د پیغمبر مبارک ورته حاجت و محتاج وته په خوشحالۍ واچو پکې راووته او تا ته یې واخېسته هغه صحابي وایي ما ته دې له نه دی اخېستی زه پکې وادو خدونو لدم ما ته دې له اخېستی دی چې دا زما کفن شي کفن پیغمبر مبارک واچو چې زما کفن شي او مقدس شو هغه صحابي چې وفات شو اقا څادر یې کفن و بیا لیکن د پیغمبر مبارک زړه ته ګوره کنه صدقه خو ډېر قیمتي شی دی خو که موږ تاسو ورکړه ډېر لوی شی دی او صدقه دوه قسمه ده د مارونو ګورې یو لا صدقه الا عن ظهر غنم رسول الله مبارک فرمایي زکات وغیره غټه صدقه چې وي مالدار دی ورکړي او بل ځای کې جهد المقل غریب دیم صدقه ورکړي غریب صحابه به څه چل کو پته راته شته صحابه به لاړل نو د ځنګل نه به یې لرګي راوړل او یې خرڅول والذین لا یجدون الا جهدهم په هغې کې به خیرات بازار کې به خلکو سره پیټي وړل پنډونه به وړل په هغې کې به صدقې کول او غریبانان به و جزانان به هېڅ به ورسره نو او چې څه به یې موندل په هغې به صدقه کوله دا صحابو صفت و امهات المؤمنین چې کله خیبر فتح شو او بنو نذیر فتح شو او فدک فتح شو نو پیغمبر علیه السلام د خیبر خمس کې څه عیسی پرېښوده او د بنو نذیر او د فدک او څه وی د یو کال نفقه به د دې نه وباسو دا به د امهات المؤمنین او باقي به د بیت المال نو د یو کال غون به یو ام المؤمنین له مسلمانانو مور له ورکه چې به یې ورکه چې په دویمه ورځ به کېدل هر څه به یې خیرات کړي سپم عبدالله ابن زبیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ په زرګونو دراهم راولېږل نوکر ته وایي شابه کاسې ډکې کوي شه چې مازدیګر نور پرېوتو نه مخکې د اخلاص څه کې ډکې ډکې کاسې یې په دې غریبانانو او په دې مسکینانو ویشلې مال ټول اخلاص کړ چې کله ماښامې شو روجه وایه روجه او بانګې وې خادم یې ته وایي د خوراک سره وړو هېڅ هم نشته اسم نشته بس به روجه ماته او به راوړم په اوبو ماته کې بل خو څه نشته
نو خادم ورته غصه شوه وی دومره په زرګونو روپۍ وې د خدای نیکبخت دی نو 1 روپۍ به رېته پرېښې وه نو اوس به تلې هم تاله به پې مې روجمات یې خو راوړی که نه نو هغه ورته وایي چې اوس راته یادې وختي به دې راته یاده کړې داسې سخا او رسول الله مبارک وفرمایل وی په ټولو بیبیانو کې بیبیانو دې تپوس کو ستا نه پس په ټولو بیبیانو کې د ټولو نه مخکې څوک تا سره یو ځای کېږي څوک به در پسې زر مري چې تا سره یو ځای شي د پیغمبر بیبیانو خو به حضور پاک سره وی اتولکن یادار وی چې د چا لاس اوږه دي لاس اوږدوالی کنایه د سخا نه ده چې څوک سخي نو په ټولو کې زیاته سخي حضرت زینب وه او د حضور پاک پسې فورا بیا څو ورځې پس هغه وفات شوی دی صدقه قیمتي شی دی ښه زما په دې خبره عمل کوئ صدقه کې سوچونه مه کوئ که سوچ دی که شیطان دې نه پرېږدي بس صدقې ورکوئ زکات خو چې بالکل پرې نه دی زکات متعلق بیان مې انشاءالله آینده جمعه کې وکړم زکات مه پرېږدئ هغه فرض دی خامخا به یې ورکوئ او نفلي صدقې هم ورکوئ چې شی پور پخې نو یې په کټوۍ کې اوبه لږې زیاتې کا هم هغه کټوۍ چې ته پخې نو یو 2 پیالې اوبه پکې زیاتې کا نو یو لږه غوندې ګاونډ کې یو جام یو کاسه خور غریبانانو لولېږه یعنې ستاسو دپاره خو د صدقې بهترین مواقع دي جوماتونو کې هم طالبان ډېره دي ستاسو لپاره غټه صدقه دقه ده جومات کې طالبان مسافر ډېره دي د خدای دین زده کوي قرآن زده کوي او حدیث زده کوي جوماتونو کې ډېره دي ستاسو لپاره غټه صدقه دغه ده نیمه نیمه روټۍ ورکوئ او لږه ترکاري ورکوئ نیت دا کوئ چې دا صدقه زه ورکوم چې زما پې الله پاک برکت پیدا کړي او دا غریبانان پې د پیغمبر حدیث زده کړي ورکوئ صدقې مصیبت به ختمېږي تکلیف به ختمېږي د قبر د اور توبه پې ختمېږي د قیامت پر ورځ به صدقې د سوري لاندې به د دنیا مصیبتونه پې ختمېږي مصیبتونه به نه راځي کوئ چې مصیبتونه دې ختم شي او چې تکلیف راځي نو نظرونه مه کوئ د مخکې نه صدقې ورکوئ او قیامت کې به خدای پاک دا ما چې کوم آیت ووې نو د وږي مثال الله پاک ورکوي یو په 200 بلې هغې نه به په دوچندو خدای پاک د هغې بدل تاسو له درکړي دعا وکړئ الله په موږ رحم وکړي الله موږ ټول له صدقو توفیق راکړي الله موږ ټول مالدار کړي مالداري ښه شی چې د حلالو مالي او د صدقو توفیق راکړي د ریا د صدقو نه مو ساتئ او چې چا څومره صدقې ورکړي دي پروردګار یې ولې قبولې کړي الله تم د فتنو نه د آفتونو د مصیبتونو نه په امن کې وساتئ الله مریضان له صحت او شفا ورکړي زما یو دوست دی ما تېره جمعه هم دعا کوه ظاهر صاحب د پېښور کې اوسېږي زامن یې نشته ډېر پریشانه دی غریب مونږ هم ورسره پریشان ځکه ډېر ښه انسان دی دعا ورته وکړئ چې خدای پاک ورله نارینه اولاد ورکړي یا الله ته ورله نارینه اولاد ورکړي او روغ صحت هم وله ورکړي د چا هم بچي نه خدای بچي وله ورکړي که د چا نارینه اولاد نه الله نارینه اولاد ورکړي چې څومره بیماران دي په دې مجلس کې دي یا په کورونو کې دي په دې جومات کې دي هسپتالونو کې دي الله ټول له روغ صحتونو او شفا ورکړي چې څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي چې چاته څه پریشانۍ دي پریشانۍ په خوشحالو بدل کړي د قطبین خیلو کاندي کې یو څو ورځې مخکې د په درسونو کې نو بس کله اوسګار نه شم دغه جاوید دی پلار وفات شوی مرتضی کاکا دعا ورته وکړئ چې مرتضی کاکا ډېر ښه سړی ډېر ښه سړی چې رښتیا خبرې الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې د قبر او د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي ښه لپاره لاله انګور نه جوړه دعا ورته وکړئ چې خدای پاک روغ صحت ورکړي څومره بیماران دي الله روغ صحتونه او شفا ورکړي خدای ته هم د فتنو آفاتو نه وساتئ خدای چې څومره میلمانه زموږ د جومات ته راځي الله ټولو له په یو یو قدم اجرونه ورکړي ټول د پریشانو آفاتو نه په حفظ و امان کې اوسئ د پړانګ د حیدر باچا خور مړه شوې ده الله دې وبخښي الله دې مغفرت نصیب کړي او چې زموږ د جومات کې چا خدمت وکړو دا دې ګوره شکر الحمدلله کار زموږ د جومات ډېر ښه په اسانتیا روان دی که خیرګړۍ هم پکې شروع ده بس اوس پکې لږ لږ کار پاتې ده چونې مونې او دا د بجلی کارونه دي بره پې هغه چت لږ غوندې پاتې دی چې هغه پې پټ کړو الله یې دا کار هم په خیر سرته ورسولی کړي او الله دې جمعه پکې شکر دی جمعې منځ کوو بر هم پکې ولاړې لاندې ولاړې او درسونه هم دي پکې چا چې ځای بخلی دی چا پکې تعاون کړی دی ټول له الله د دواړو جهانو خیرونو برکات او خوشحالۍ ورکړي مونږ تاسو نه د الله راضي شي
یا الله ته زمونږ نه راضي شي خدای ته زمونږ نه راضي شي خدای د فتنو نه او د غمونو نه پام نو امان کې وساتي د لوفرو د جرم نه خدای پام کې وساتي اخر وخت کې په خپل کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله بعد بیماران دي خطونه را لګي دعا غواړي او ټلیفونونه کړی الله دې ولر صحت ورکړي